40 کاروبارونه دا بحال کړل. ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر زیات. زما سوزکي تقسیم کړل، نوي نوزي سوزکي مو ورکړل. نن ماته د مفتي صاحب د طرفه سوزکي میلو شو او ډېر زیات خوشحاله یم. زما کاروبار ډیمیج شوی او ما د کاروبار یو ذریعه بیا واپس روانه کړه. السلام علیکم، عمران بنیری یم او دا وخت د جوهیل چوک پیر بابا کې ولاړ یم. د 15 اګست نه پس مفتي بلغ غفور صاحب د انصار الاسلام د بحالۍ سلسله چې دنه هغې شروع کړې ده او نن یې ډېرو زیاتو کسانو له چې دي د چا چې ګاډي خراب شوي هغوی له سوزکي ورکړل. د دې سره رشکې هم ولاړې دي، د موبایلو سامانونه هم ورکړو، د چا چې چکۍ مکۍ خرابې شوي وي د ماشینانو هغوی له هم سامانونه ورکړو. مفتي بلغ غفور صاحب سره په دې حواله باندې خبرې اترې کړو. پورې الحمدلله مونږه تقریبا 40 کاروبارونه 40 کاروبارونه دا بحال کړل. نن د 2 کاروبارونو بحالي تاسو په خپلو سترګو ولیدله چې کوم موبایل ریپیرینګ دغه و میکینکس و هغه حضرات مو دلته راغوښتلي وو، موبایل ریپیرینګ کټس مو هغې کې تقسیم کړل. 22 کسان وو. نن تاسو ولیدله چې مونږ سوزکي تقسیم کړل، نوي نوزي سوزکي مو ورکړل. دا هغه خلک وو چې دوی به په خپل سوزکي باندې د خپل ټول کور دپاره کفالت کو او د کور روزي په دې باندې ډیفنډ و منحصره وه. مونږ د هغې ډیټا راغونډه کړله، بیا مو د هغې نه د هغې د تباه شوو ګاډو ملبې راغونډې کړلې، بیا د هغې د تباه شوي ګاډي اوریجنل کاغذات مو ترېنه راواخیستل، بیا مو د مقامي ځایونو نه د هغې تصدیقونه وکړل، د ټرانسپورټ یونین نه هم د هغې ویریفیکیشن وکړو. د پوره پروسس نه بعد الحمدلله نن مونږ هغوی ته سره د کاغذاتو نه هغه ګاډي حواله کړل. په دې ځای کې چې د چا سوزکي خراب شو، د چا ګاډي خراب شو، هغوی سره به هم خبرې اترې کړو چې د هغوی په دې سوزکو میلاوېدو باندې، په دې رشکو میلاوېدو باندې، په دې سامانونو میلاوېدو باندې احساسات څه دي، په دې باندې خوشحاله دي، خوشحاله نه دي، او په دې حواله باندې هغوی څه ویل غواړي. دې ځای کې موږ سره هغه کس ولاړ دی د کوم چې په سیلاب کې سوزکي وړلې شوې او تاوانې شوې او هغوی ته سوزکي میلاو شو. ماما احساسات هم څه دي؟ سوزکي هم خراب شوي او نن د هغه سوزکي په نوي شکل کې واپس شو، څه محسوسوئ؟ ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر زیات، او د دې تنظیم د دې پالټۍ ډېر زیات شکرګزار یم چې زما کاروبار ډیمیج شوی او ما د کاروبار یو ذریعه بیا واپس روانه کړه. ښه، په 15 اګست په سیلاب کې د سوزکي خراب شو یا د ګاډي خراب شو، په هغې ورځ باندې دغه سوچ یاره دا به د کم ځای نه ریکور کومه، نو څه دې محسوسول په هغه؟ هېڅ پته راته نه لګېده چې لکه زما کور هم خوړ وړ او د کور سامانونه هر څه سوزکي، او لکه زه دغسې د خدای په اسره پاتې شوم. بیا د خپل علاقې تنظیم والو زه دلته راوستم دې تنظیم ته او هلته یې راله نوم ولیکه او نن مفتي صاحب موږ له دا ګاډی راکړو. ډېر زیات خوشحاله یم. زمونږ کم 15 اګست چې کوم سانحه راغلی وه، کوم سیلاب راغلی و، هغې کې زمونږ ګاډي خراب شوي وو، ډېر زیات ډیمیج شوي وو، خراب شوي وو. هغې کې بیا مونږ د اوسه پورې مطلب دا دی چې لکه مفتي صاحب زمونږ تپوس وکړو، زمونږ اواز یې اوچت کړو، مونږ له یې ګاډي راکړو او مونږ د دې ډېر زیات مشکور یو او الله پاک ته ول نور هم داسې صله ورکړي چې د هر چا سره داسې امدادونه او مددونه وکړي. خارو دا راته ووایه، په سوزکي به تاسو څه کول؟ مزدوري به هم پرې کوله؟ په ځانه به هم پرې خواري مزدوري کوله او ډیپټیانې به هم پرې کولې. اوس به بیا هغه سلسله روانه شي؟ انشاءالله اوس به بیا روانه شي. دې حواله باندې دا وایم چې بس زموږ د خوارۍ خسکۍ مزدورۍ ګاډي و هغه خوړ وړي و، الله پاک باندې مولوي صاحب باندې رحم وکړو، موږ یې بیا واخیستو او د ده موږ ډېره شکریه ادا کوو. اورې او په دې سوزکو به هم څه کول؟ په دې باندې چا سورلۍ کولې، چا پرې ځان خپله خواري مزدوري کوله. هغه سلسله به اوس بیا شروع شي ستاسو؟ انشاءالله انشاءالله د مفتي په سر باندې به دا بس موږ ته بیا دا سلسله شروع شي او موږ د ده ډېر شکریه ادا کوو. ملګرو تاسو یې چې دغه یو سوزکي، دا بل سوزکي او دا بل سوزکي ډریوران پکې دا دي کېناستو، د خوشحالۍ هېڅ څه دې نشته دی. دې ملګري سره هم موږ خبرې اترې وکړلې، دوی هم ډېر زیات خوشحاله دي، وی چې هېڅ اسرم نه وه او دا سوزکي راته میلاو شو. مفتي بلغ غفور صاحب دي دا سوزکي ورکړل، نو ډېر زیات په دې ټولو باندې دا ټول چې دي نه خوشحاله دي، د خوشحالۍ هېڅ څه دې نشته دی. الله پاک دې هر چا له دا وس او توفیق ورکړي چې هغوی هم دغسې د روزګار د بحالۍ دا سلسله چې دا شروع کړي. ډېره مننه.